طه الله علم دے پا مراد دی حروف بانے سی چیرا دے حق زمان پی ایمان دے ما انزلنا علیک القرآن لتشقا منگ ندے نازل کرے قرآن چی تو پا تکلیب کی واچول شے نانا دا تکلیب دا پارا ندے دا صورت دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا اسلام دراوڑلو یو سبب چشلو اللہ جوڑ کرلو روت تور رواخستا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دی خبر بانے چی نبی علیہ السلام وجنما قتل کو میں الکا ولی وجنے یر زمانگ دا پلار نکت دینی سکڑلو بدل کڑے دے نو لہذا دس کوما چی دے وجنم چی دا ازمکت سکما خالی کما روتلو څخه د انعام خبرم وا سل یا زر او خانمو او څه د سیوا چې حمزه رضی الله تعالی عنہ سره باس کړو یو کافر یو مشرک او وتویلیو چیرا استاد اور عرب د سید سے کما وزن می ادا کوم هغه غږ بمتونه کی ستڅو کی چې زما اور عرب مړ کی نبی علیہ السلام ته ویلې حمزه رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته ویلې ولته زما دی پاکي نو ته هم دا پښانه ته ایمان نه دی راوړې یره وې دا خبره مړه ته پرې وته بس استکلک شو بس په دقیقه کې څوک ایمان راوړلو باس یې وشلو نو دی ویل چې بس مړې کوي چې مړم کړلو نو اسانه خبره ده چې بد غم نشي شو خلاص شو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وروتو پلار کې ولا یو کس ورغه ولڅکه ولزم په نبی علیہ السلام پسې واجره مې هغه ول روغي کلی ونه تبد قریشونو د بعد بنی عبد مناف نه بخلاش دا څه کمزور خاندان دی چې تبه مړ کې او تبه به دې څه ګرځي هغه قوي خاندان دی خدای ګوري چې تم مسلمانې هغه مسلمانو ویل ما پریدا ویل لار شه د خپل او کی حال دی وګوره د خور خاوند دی ویل ولی ویل ته زما غم کې غم مسلمان شوی دی غم په ایمان سکړی دی راوړی بس هغه پرې خو ټول ارزه ته پاتې شو خبره په کور رااله سیده لاړ د خپل خور کا چې د خپل خور کا لاړې نو او کې لګې دی او خورې لګې ده صحابیو کده خباب ابن حرت رضی اللہ تعالی عنہ او دا سورۃ طه ولی یو صحیفه وسدم دا سورۃ سکی ولی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دسی وقت کې خوستلو چې وګي کې خوستلو دا یو اوریدو ناغه عربو پوی دل په قران باندې قران مضمون د قران عنوان فصاحت بلاغت الله ور کړو وګي چې کې خوستلو وره وټکو خباب رضی اللہ عنہ د کټ یخت چته پنځ کې غلې شو ول ور کلاو کوي صحیفه پټه کړلا کور ته چورغه ویل څم ویل څم نه دی ویلي قغم نه دی کړی څم کړی دی ویلنا هغه کی ته ویلې ول ته مسلمان شوی روینی ولو چې روینی ولو بشروي په وکړه وی والو خورې ولراله چې خورې تخلاصو د هغه مخې په چپېړه والو پوزه رامات شولا او ویني شولا هغه ته ویل عمر کته هر څومره وسو کې کنه چې د الله پیغمبر کوم دین راوړی دی هغه موږ منلې دی بچلګه غصه سړه شولا ول تاسو څه ویل کوم شی ویل هغه مال راوړی کنه دغه یو ته ویل خوري ته ویل هغه ستاد ویل نه دی ول تناولې ځان پاک کا الا بیت ویو ول تراوړه چې زیو ګوره مزه واورم ویل تا ته نه ویو دسی رغبت پیدا شو مینه پیدا شو سورۃ طه اوریدلې وا خوري ته ویل غسل وکا دسی کسي نشي ویلې ایمان راوړه خباب رضی الله تعالی په روتو چې په روتو ویلا یا عمر زیره می در باندې پرون نبی علیہ السلام دعا کړې وا چې اللهم ايد الاسلام باحد العمرين یا الله په ابو جهل او په عمر کې یو په اسلام باندې سکا مشرف کا ستا په حق کې ویل دوا څه ده
قبول شوی ول چرته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولا زید ابن ارقم په کور کې ناشته بس است شو روان شلو د زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ کور ته چورغه چې پانکې تور وسده د په بل نه تراغله دي تور وسده سوالته ور وټکاو صحابه ویل یا رسول الله ول عمر راغی غنه بخلک کیریده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماته پرې دی زئی تاسو ته بیغمه شي دا شول راغی ول په کومه اراده راغلی عمر یو دو درې زله جټکی ور کړلې ایمان زړه ته څه شو خوشلو بسلته کلمه ویلا او د اقوا نه شو مسلمان شو ویل په پټه منځونه چا کړی دي راځي ویل په ښکارا څه کوي منځونم کوي په ښکارا باندې خانه کعبه څه کوي دا طوافونه کوي دا صورت داغه د ایمان څه شو سبب جوړ شو